دا یو ډېره اهمه مسله ده. دا را سره زده کوي، د ملګرو سره هم شیر کوي چې په اوداسه کې څو فرض دي، او بیا دا فرض چې کوم دي نو دا د کوم ځای نه د کوم ځای پورې انزل پکار دي. نو دې د وجې نه دا ډېره اهمه مسله په دې ده چې دا زموږ د اسلام یو اهم رکن مونځ دا د هغې دپاره ضروري دی. نو دې د وجې نه د دې زده کول هم ضروري دي چې په دې کې زموږ هېڅ کمی ونه شي. فرض که دا ونه شي نو زموږ مونځ بیا نه ادا کېږي، ځکه چې اودس به نه شوی، دا فرض دي. نو دا زده کول ډېر ضروري دي. لومبی فرض زموږ سره چې کوم دی په اودس کې نو هغه مخ انځل دي، او دویم فرض زموږ سره دی لاسونه انځل، او دریم فرض زموږ سره دی د سر مسح کول، او څلورم چې دی نو هغه خپې انځل دي. دا ډېر ضروري دي دا انځل. اوس د دې د انځل د کوم ځای نه کوم ځای پورې پکار دي. د لومبی زموږ سره مخ چې کوم دی نو هغه د دې ویښتو د دې څوکو نه واله د دې سټو نه د دې ځای نه د دې مرۍ د اخري حصې پورې دا انځل چې دي دا ګوره بالکل فرض دي چې په دې کې تاسو نه یو ځای پاتې نه شي. البته دا که چا ګیره ده نو د ګیرې دا ظاهري دغه لمدول پکار دي، او باقي انشاءالله په ګیره باندې به پوره بیا یو ویډیو سازو چې د ګیرې انځل او په هغې کې سنت او خلال دا ټولې مسلې بیانو. په دویم نمبر باندې زموږ سره دی دا لاس انځل دي د مټو نه واله د څنګلو پورې دا دې ځای پورې. نو ډېر خلک چې دا ظاهر طرف خو وینځي، خو دا لاندې د دا ځای پاتې شي. نو چې دا ځای بالکل تاسو نه پاتې نه شي، دا بالکل پوره انځل پکاري چې په دې کې هېڅ کمی را نه شي، ځکه چې دا فرض دی. او په دریم نمبر باندې زموږ سره د سر مسح د سر د څلورمې حصې مسح چې کومه ده دا فرض ده. لکه مثال په طور سر څلور صفقه دی، نو چې دا یو صفق په دې کې بالکل پوره مسح شي نو دا به ضروري دا فرض ده. او څلورم نمبر باندې زموږ سره خپې انځل دي، نو خپې د ګیټو پورې انځل دي، او چې پوندې ده نه بالکل وچې پاتې نه شي. دا یو ډېره اهمه مسله وه، دا زده کړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ.